راځي وایي تا پرونه چې یو پول دی د ویښته نه نرې تورونه دا د مونږ اسیرولو که حقیقت دی نه وایي دا خو حدیثو کې دی نو ستا چې ته پې څنګه دی تا زرغون کونټی په لاس کې او چشمه کې دی په سترګو دی او چې په لاره ځې ډولۍ ډولۍ کېږي خو یو دم به در سره دم به در سره چې پوري وځي نو چې تا سره کم دم دی استاد جي اوس یې راته وښایه هلته به راپسې په هغه اتلس شلې زره قامه کې کم ځای ګرځم هغه ورته وی چې دا نن دې کم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی بیا کم درته جومات کې امام و نو هغه یو ځل د دې پولیس ورات تقریر کړی چې د ویښته نه لکه پول ورته ګورې مونږ وایو چې د ویښته نه جسر عربی کې استعمال شوی دی نو یا جسر نو هغه وی چې یو پول دی او د ویښته نه نه تورې نه تېره یو مقتدي وله چای وکړه او دا سپین چرګ نه دی زه ورته پنډور چرګ ویم ډېر مې بدې شي دا په ارامې دی وله سور که او هغه یې پې وخوړه نو بیا ورته ما وی لکه موټروی څه ته وایي حضور پاک فرمایي بعضې خلک به پیدا دی تیر شي کل برق لک د برېښنا کا جاوید الخیل اعلی سونه کر رکابو خانو او څوک به پیاده دي اوس هغوی دا نه منې عقل پسې روان دي د عقل بچي دي هلکه یو خبره درته وکړم شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی نشته په دې زما شیخ علامه افغاني صاحب کتاب لیکلی نور علما هم لیکلی دي قرآن او ساینس وګورئ تاسو ښه اوس بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسي بعضې زموږ د عقل د ادراک او د حواسو نه بالاتر دي نه رسي ورته که زه زړه م شین کم نه رسي یو مثال در کوم چې تاسو پوه شئ یو ړوند دی ړوند ما سره یو نابینا دی بشیر جان حافظ دی د قرآن د سترګو باندې نابینا دی نعتونه تاسو اورئ په سترګو ما هغه ته بشیر جانه پړه دې سار مان دی هغه وی زما پړه دار مان دی چې دا سور رنګ څه ته وي او دا شین څه ته او دا سپین څه ته یاره واقعي ما وی ګرم خو دې په ژبه په لاس معلومولی شي یخ کلک نارې بدبویي په پوزه خواږه تراخه خو دا واقعي رنګونه خو د سترګو سره تعلق لري او دې پیدایشي ړوند دی یو ځل مې ورته وي ته چې خوب وینې نو په خوب کې سینې وایي مونږ په خوب کې رنګونه نی نو مونږ اوازونه ورو رنګونه منګونه مونږ ته نه ښکاري چې دا سور رنګ او شین او سپین څه ته وایي اوس راشه یو ړوند ته ووایه وایي سپین رنګ څه ته وایي ړه به شین کي او که ته ورته سپین رنګ ښی نه ورته خولی شي خړ شین نه راته هغه بیان کولی شي د دغې رنګونو د معرفت چې کوم سبب دی هغه د هغه شته ده ځکه نه ړوند ته ته ښه تقریر وکړه وایي راځه لکه دا شین داسې وي او تور داسې وي او خړ رنګ داسې وي او داسې وي والله که دې پوه کړه او که ته هغه ته وایې چې هلکه دا شین سور رنګ خو شته په تواتر یې د خلکو نه اورې دا څه ته وایي والله که درته هغې بیان وکړی شي دقه رنګ یې د مارونو د آخرت د امورو د پاره چې ادراک کم اسباب د علم د معرفت پکار دي زموږ شته نه ړه به شین کم خو د الله هغه صفات چې الله سره دي او مونږ وایو چې د هغې زموږ ذهن ادراک نشي کول نشي معلومات دغه رنګې دا څیزونه نور عقل زموږ ورته نه رسي د عقل او دې کې هم د الله حکمت دی ولې چې عقایدو سره متعلق ایمان د پې لازم دی واجب دی هغې وجه سره تا باندې الله ازمایش کوي که ته وایې زما د عقل لاندې مني زه منم وایي لا نه منم نو دا خو په عقل اعتماد وکړه په الله او رسول اعتماد ونه کړه مونږ وایو که زمونږ د عقل لاندې راځي بیا یې منو که د عقل نه بالاتر دی بیا منو اعتماد زما په الله او په رسول دی په عقل نه دی نو امام بخاري ښکلی جواب کوي دغې خلکو ته چې الله وایي وندعو الموازین القسط لیوم القیامه او پیغمبر فرمایي چې دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان بس چې الله او رسول وی بس زما ورباندې ایمان دی خشته جواب شو اگر چې بعض علما وایي اشخاص ته لیلې کېږي هغې کې نه ځو او بعضې وایي صحب به ته لیلې کېږي هغې کې هم نه ځو او زما شیخ علامه افغاني صاحب به فرمایل وایي د دې معتزله او دا خیال دی چې ګنې د قیامت په ورځ به د ګوړې ویا تماکو د منډۍ تله پرته ته له دوی پېژندلې نه ده شرع قاعده نه دی ویل خو وروستو لیکلی شوی دی علما دا خو مخکې تېر شوي دي ته له څه ته وایي المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء تله هغې ته وایي چې شي مقدار پې پېژندلی کېږي ترمامیټر یو تله ده که ته به حرارت دی هغه پې غیر مادي شی دی دنیا کې داسې آلات انسان پیدا کړل چې د غیر مادي مقدار معلومیږي نو الله سره به داسې څیزونه نه
لیکن دام الزامی رد دی ګوره تحقیقي نه دی تحقیقي جواب څه دی دا چې یو تله به د قیامت پرس بالکل دقسې تله لکه زمونږ د وطن خو د هغې کیفیت او صفات د دې نه ممتاز جدا دي او کته به په دا اعراض د دې عالم بس جواب واوره دا اجساد لري په عالم مثال کې هلته زمونږ دا چې څومره نیکي بدي کوو ووجدو ما عملو حاضره دې خپل شکلونه دي ابا الله رالی په تله کې بیا چې ته چې خوبینې حضور پاک فرمای بینه انا نائم اوتیت بقدح من لبن ودومه د پیو کاسه چې راوړه فشربت منه ما ته وسکل واعطيت فضلي عمر بن الخطاب چې کوم زیاتي و حضرت عمر له ورکړه قالوا ما اولته يا رسول الله تعبير دی ولا سوخ قال العلم اولته العلم اوس علم غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د پیو دی توره ښځه مې ولیده بلا شیچکه به برسرې چې د مدینې نه لاړه جحفې ته وی تعبیر یې څه دی وی وبا او مرض د مدینې خدای پاک لرکه نو وبا یې په شکل د تورې ښځې ولیده او قرآن شریف صورت یوسف کې نه دی انی رأیت احدنا څنګه دی 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاب و 7 سنبلات خضر واخر یابسات دا قحط او فرخصالی په دې شکلونه ولې دا شکلونه قیامت کې نه دي هغه الله ته پته چې کوم شکل به ابا الله راوالي په تله کې به وای خو دونه به درته ووایم چې د نیکو شکل به ښکلي وي او د ګناه شکل به سخی د نیکو نه به خوشبویي دي ګناه نه به بدبویي دي د نیکو به یخي وي خاصیت او ګناه به ګرمه بس دقه حدیثو کې راغلي اوس نو دلته وی وندعو الموازین القسط لیوم القیامه ډېر اختصاص سره طالبانو ته یو دوه ټکي ویم تاسو مه تنګېږئ ډېر اختصاص سره هلکه دا صیغه د جمع ولې راوړه الله واحد دی احد دی مفرد جواب دا چې دل دی تفخیما لشانه کله د یو نه تعبیر په جمع تفخیمن کېږي یا ډېر کارونه د فرشتو په ذریعه کوي ځکه صیغه د جمع شوه موازین یا جمع د موزون ده لکه مجاهل د مجهول موضوعات متعدد دي یا جمع د میزان د میوزانو نو په یې بدل شوی کسرې د ما قبل نه نو سوال کېږي چې دا خو تعدد د موازینو نه نو بعضې ګورې قایل دي د هر امت خپل میزان یا د اعمال باطني او خپل دی ظاهر لکه دلته رسولو در خپله تله ده او د مالوچو خپله لیکن راجح قول دا چې میزان تله یوه ده جمع په اعتبار د کثرت تمیوزنو لهم یا کثرت تمایوزنو یا تفخیما او بیا قص صفت بحال الموصوف دی نو سوال دا دی چې کوم صفت بحال الموصوف یا خود موافقت مطابقت شرط موصوف سره دلته مطابقت رانغی نو بعضې وی ذوات مقدر دی څوک وی قسط په معنا د قاسطات سره دی حافظ ابن حجر وی دا مصدر د مصدر صفت د مفرد مثنا مجموع واقع کېږي یقال میزان قسط و میزانان قسط موازین قسط او بیا لام په معنا د فی بکو یا لام اجلی هم جوړیږي خو وروسته به حساب مقدر کې او یوم نه ورځ نه مراد نهار مطلق وقت مراد دی او کثیر د استعمال د دې شاعر په مطلق وقت کې او قیامت معدول قائمتون نه د موصوف په مقدر کې ساعت القائمه معنا بس چې مونږ به ولګو انصاف والا تله د قیامت پرس